أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. دلتا دعوة توحید ذکر کئی سر دلیلنا او دلتا دعوة توحید په تحلیل سر ذکر کئی لا إله إلا هو وایا هغه رب زما ده چې نشته حق د بندګۍ سوا د غنا علیه توکلت خاص په هغه باندې توکل کړی دی ما او الیه متاب او خاص هغه ته ورګرځېدلی ولو ان قرآنا سیرت به الجبال دلته اوس د معرضینو ذکر دی چې هغوی د زجر دی ولو ان قرآنا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى کچری وی قرآن چې بوستلی شوی په هغې سره غرونه او یا یې پرې کولی شوی په هغې باندې ځمکې او کلم به الموتى یا خبرې کېدلی شوی په هغې سره یا خبرې کېدلی شوی په سبب د هغې د مړو سره بل لله الامر جمیعا بلکې خاص الله تعالی له ټول اختیار دی. آیت کې راځي چې ابو جهل او نور د هغه سره درې ملګري دوی راغلل د خانقاهې خوا ته کېناستل. نبي علیه صلات وسلام یې راغوښتو ویې که ته په حق او سچ پیغمبر یې نو ته داسې کار وکړه چې دا ستا دا کتاب حق او ته حق او سچ پیغمبر یې نو ته دا غرونه چې دي دا بالکل ختم کړه د مکې او موږ له دا بیابان جوړ کړه لکه څنګه چې الله جل شانه د داود علیه صلات وسلام هغه دا غرونه تابع کړي او قطعت به الارض یا پرېکړه د ځمکه په هغې یعنې د هوا موږ له تابع کړه چې زموږ سفرونه دي او موږ دغه سفرونه کوو او اوږده اوږده سفرونه دي نو که د هوا تابع کې موږ له ته حق او سچ پیغمبر لکه څنګه چې الله جل شانه سلیمان علیه السلام نه هغه هوا تابع کړي وه او یا دریم کلم به الموتى یا خبرې وکړي په سبب د هغه مړو یعنې دا موږ له درې کسان ژوندي کړه چې په هغې کې یو قصی ابن کلاب دی چې هغه زموږ سره خبرې وکړي او موږ ته د مرګ او د دې آخرت د هغه ژوند تذکره وکړي. یا دویم قرآن که مانه د لوستلو کتاب شي نو ماله به داسې کې آیا چې مخکیني کتابونو چې په هغې سره دا غرونه هموارېدل او دا ځمکې به کټ کولی شوې او یا په هغې سره مړې ژوندي کېدلی شول نو که په مخکینو کتابونو کې هم دا صفت نه و نو په دې اوسني کتاب کې هم دا صفت نه دی بلکې دا اختیار د الله دی چې غرونه کټ کوي او ځمکې شلی او مړې ژوندي کوي بلکې دا صفتونه په قرآن کې نشته دا صفت د دې اختیار په کتاب د الله کې نشته نه په مخکینو کې شته او په دې اوسني کې هم نشته. یا دا که چېرته دا قرآن بوتللی شوی نو د دوی دا ذهنونه دوی چې د قرآن مقابله کړي و الله والا د هر څه کړي تس نس کړي او دویم قطعت چې پرې کېدل یعنې دا ځمکې هر څه والا څه کړي دا پرې کړي او ختم کړي وې معنی کوله چې دا قطعت نه معنی څه د شاه حسین نیلوي رحمه الله حسین شاه نیلوي رحمه الله هغه چې قطعت نه مراد دا سفر دی چې کله انسان الله ته ځان حواله کړي که دی بیا د مکې سفر غواړي او که د مدینې سفر غواړي الله جل شانه وایي هغه ځای ته بوځي که د دوی سره دا خبرې هم وکړي خو دوی لما آمنو بیا دوم ایمان نه راوړي بل لله الامر جمیعا بلکې خاص الله تعالی له ټول اختیار دی. فلم ییأس الذین آمنوا آیا که نه پوهېږي هغه ایمان والا که غوښتلی الله تعالی خامخا په هدایت به روان کړی وی ټول یا د ایمان صحابه دي که الله تعالی غوښتلی دا ټول خلک به هغه مؤمنان جوړ کړی بلکې د جبر ایمان الله ته منظور نه دی. فلم ییأس الذین آیا نه دي نا امیده هغه خلک د ایمان د کافرونه که غوښتلی الله تعالی نو خامخا هدایت پې روان کړی ټول خلکو لره ولا یزال الذین کفروا همیشې د کافرانو خلکو چې رسېږي دوی ته بما ظنوا په هغه کارونو چې کوي دوی قاریة افت او تحل یا را بشي هغه افت نږدې دوی ته
من دیاریم د دوی کورونو ته یا خوا د هغې ته حتی یأتي وعد الله دې چې رابشي وعده د الله تعالی یعنې مرګ به راشي یا به الله عذاب ورکړي. ان الله لا یخلف المیعاد یقینا الله تعالی وعده نه کوي یقینا الله تعالی خلاف نه کوي د وعدې خپلې لره. اوس تسلي ده نبی علیه السلام ته یقینا ټوکړه شوي په ډېر رسولانو پورې ستانه مخکې نو مهلت ورکړو کافرانو لره ثم اخذتم بیا ونیول موږ دوی لره فکیف کان عقاب نو څرنګې و هغه عذاب زموږ دوی لره. مطلب دا دی چې ای پیغمبره مخکې به خلکو پورې هم ټوکې شوي دي او دوی د هغوی نه معجزې هر څه طلب کړلي خو دوی بیا هم ایمان نه راوړی او هغوی په هغې باندې صبر کړلی نو الله جل شانو د هغوی په عذاب کې مهلت راوستی دی بیا پس د مهلت نه هغوی نیولي دي او هغوی عذاب ورکړی دی. افمن هو قائم اوس دلته دلیل وذکر شو اتم دلیل عقلی دی آیا هغه ذات علی کل نفس بما کسبت چې تدبیر کوي د هر نفس سره د عملونو د هغونه یا هغه ذات هغه علم دی د هر نفس سره د عملونو د هغوی ته چې الله هغه ذات دی چې هغه قادر دی هغه علیم دی هغه متصرف دی او دا نفسونه چې څه کوي نو هغه پوهېږي. نو دا رد شو په خلکو آیا تاسو دا خدایان چې د هغې کې دا صفتونه موجود دي چې هغه علیم دی یا هغه اختیارمند دی یا هغه علیم دی یا اختیارمند دی یا خالق دی نشته پکې. وجعلوا لله شرکا آیا مقرر کړي دوی لره برخیدار تاسو خو هغوی له برخیدار ګرځوئ. قل سموم ووایه د دوی کمال وښایه ای د تاسو د خپلو خدایانو څه کمال وښایه که نه ځان نومونه یې وښایه. نو تاسو خدایانو نومونه خو د ښځو دي لات منات عزا او تاسو د خپل خدایانو څه صفتونه وښایه که نه چې دوی کې څه صفات موجود دي آیا د هر څیز علم ورته شته هغه عالمان دي یا خالق ته هېڅ ورسره نشته. ام تنبئونهم آیا خبر ورکوئ تاسو الله تعالی بما په هغه څه لا یعلم فی الارض چې نه پېژني په دې ځمکو کې تاسو الله تعالی د هغه څه خبر ورکوئ چې نه پېژني په ځمکه کې بلکې الله خو هغه ذات دی چې په دې ځمکه کې ذره ذره موجود دی د الله ته علم دی یعنې که الله جل شانه په دې ځمکه باندې یو څیز نه وي نو هغې ته به علم نه وي چې شته نو الله ته به علم وي یا مراد ده. ام تنبئ یا خبر ورکوئ تاسو الله تعالی د هغه څه لا یعلم چې نه پوهېږي هغه شریکان په هغې باندې په دې ځمکه ام بظاهر من القول یا په هغه سراسر وینا سره چې هغه سرسري وینا دي ده بل زوجینا بلکې ښایسته کړی شوی د کافرانو طرف بد عملونه د هغوی مکرونه د هغوی ومن صدوا عن السبیل او بند کړی شوي دي د سمې لارې نه ومن یضلل الله څوک چې بې لاره کې نشته هغه لره په لاره کوونکی څوک هېڅ څوک هغه له بیا په لاره باندې ورتلونکی نشته. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.